نو الله جل شانه فرمایل چې واتو حقه یوم حصاده چې کوم مال دې دغه حق ادا کړه د مال حق دا چې خپل صحیح طریقې سره استعمال کړي په خوراک کې خلیباس کې خسورلی کې اعلی خپل ژوند تیر کړي او دویم چې کوم زکات در باندې کیږي زکات په کامل طریقې سره ادا کړي او دریم ولا تسرفوا اسراف باندې کړي اسراف دی ته وی چې خپل ضرورت نه زائد خپل خوراک لباس سورلې کور دینه ما سوا ادا سي زی کی چاغه ال ضرورت نوي ما سز ضایع کیږي پاغه سره نو دا اسراف ته چې کم سز یو سز باندې گزاره کیږي سړی دوه لسو ساتلی شي او ساتي واخلي دا سي زی چې پاغه کې انسان ضرورت داغه نه بغیر هم په خپل طریقې سره سہولت سره پوره کیږي نو دا اسراف انه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم مخی آیتون مبارکون الله جل شانه د مشرکینو په باطلو عقیدو باندې رد فرمایل چې هغه د الله جل شانه په نوم باندې صدقې او خیراتونه دا به کو خو ورسره غیر الله هغه به شریک او بیا هغه سیز د بتخانی په منجورانو باندې به خړل رب کائنات د دوی په دې شرک باندې رد فرمایل چې تاسو د ځان نه حلال او حرام د قانون ما جوړوي د حلت او د حرمت د کم سیز حلالول او د کم سیز حرامول د دې اختیار صرف او صرف د الله سبحانه و تعالی سره دی او دغه شان خپل اولاد مقتلوي د خپل ناپوهیتیا او کماقلتیا د وجنه او کم رزق الله جل شانه تاسو د پاره حلال کړی دی هغه په ځان باندې حراموي ما او بیا په دروغ باندې دغه نسبت الله تبارک وتعالى طرف ته مکوي اوس په دې آیتونو مبارکو کې هم الله جل شانه د خپل او نعمتونو ذکر یا دهانی ورته فرمای چې الله تبارک وتعالى غزاد دې چې کم تاسو د پاره تاسو د فائدې د پاره قسم دا نعمتونه پیدا کړې دي تاسو دغه نه خوراک کوئ او چې کله دا میوه درکې نو هغه میوه اخري او د دې فصل چې کم حق دی یعنی کم زکات دی پاغي کې چې کم د غریب د مستحق خلکو حقوق دی هغه ادا کړي او دومره دا چې اسراف دا بنه کوي ځکه الله تبارک وتعالى اسراف کوون کې خلکو سره محبت نه کوي او دغه سي د سارونه چې کم ما تاسو درکړې دي مختلفو قد و قامت والا دی داغینا خوري کم رزق تاسو له درکوما د شیطان د قدمونو پیروي مکوي هغه تاسو اخکار دشمن دی
وهو الذي او الله اغزاد دي انشأ جنات چې پیدا کړي تاسو د پاره باغونه معروشات سفرون والا وغير معروشات او بيد سفرون والا والنخل او کجوري والزرع او فصل مختلفا اكله چې مختلف دي میوه داغي والزيتون او خنا زيتون والرمان او انار متشابها چې یو شان دي په پاڼه کې وغير متشابه او نه د یو شان په میوه کې کلو خوري تاسو من ثمره د میوه داغینا اذا اثمر کله چې هغه میوه وکړي واتو حقه ورکوي حق د الله یوم حصادی او ورځ د شکولو داغي کې ولا تسرفوا او اسراف مکوي انه بشک هغه لا يحب المسرفين نخو خوي اسراف کون کی ومن الانعام او د سارونا حمولتا بار اڑن کی وفرشا او پست قطوالا کلو خری تاسو مما د اغنا رزقکم الله چې روزي درکړ تاسو الله جل شانه ولا تتبعوا او پیروي مکوي خطوات الشیطان د قدمونو د شیطان انه لکم بشک د استاسو عدو دښمن دی مبین اخکارا وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات الله تبارک وتعالى اغزاد دي چې کم تاسو د پاره پیدا کړی دي قسمه قسم سانګو والا بغیر د سانګونا او کم په اوچتوالی کې په هوا کې راځوړندېږي کم په ځمکه باندې پراته او کم په بوټي کې کیږي او کم دغه ځمکې د پاسه په خپل اونه کې کیږي سبزیانی او فصلونه د هر یو نعمت هغه کیفیت د کېدو هغه جدا جدا دي پاغي کې کجوري دي او دغه سی فصل له غنم وغیرہ مختلفا اکلوه چې مختلف دي میوه داغي او زيتون او زيتون دغه زيتون چې الله تبارک وتعالى د خپل بندگانو د پاره د خیر او د برکت ذریعہ ګرځولې ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو زيتون خوري او ترکاری پکې پخوي او پغې باندې مالش کوي ځکه قران کریم وایي چې دا شجره مبارکه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه قران کریم ورته برکت والا وي نو دا د خیر او د برکت نه ډک دی رب کائنات په دغه سيزونو کې د خپل بندگانو د پاره شفا یې خدا او دې د پاره الله جل شانه د خپل خصوصي نعمتونو په تور باندې والتين والزيتون د دې زيتونو ذکر هغه فرمایلی نو لہذا د دې خوراک د دې پدی کی ترکاری پدی باندې د خپل وجود د دردونو مالش دا ټول د شفا او د خیر او د برکت ذرایع دي والرمان او انار متشابها چې یو شان دي په پاڼه کې او غیر متشابه او نه د یو شان په میوه کې بظاهر باندې د ډیرو میوه شکل او صورت یو شان دي وي پاڼه یو شان دي وي زمکه یو ده او بو یو شان دي ورکول کیږي علاقه یو وي او آب او هوا د موسم آب او هوا هغه یو شان دي وي خو رب کائنات په هر میوه کې خپل فواید او خپل لذت او خپل ذائقه په خپل قدرت کامله سره الله جل شانه هغه چولې دي کلو من ثمره خریتا سو د میوه دا غینا اذا اسمر کله چې میوه وکړي واتو حقه او ورکوي حق د الله یوم حصادی پورز د شکول داغي کې درې خبرې په دې آیت کریمه کې الله جل شانه ذکر کړي یو دا چې دغه قسم نعمتونه چې کوم ما تاسو درکړې دي هغه تاسو خوري نو چې کوم فصل کوم نعمت کوم میوه راځي نو په کار دي چې یو مسلمان دا غینه استفاده وکړي هغه اخوري او په دې نیت باندې چې د الله تبارک وتعالى د نعمت شکر ادا کړي
دی وجنا دیو بزرگ په باره کې راځي چې هغه دغه مخ ته ډیر زیات خوند او ذایقې والا ترسکون ترکاری کې خودل شو. هغه صوفي عالم نو فقيه نو هغه په هغه خوندور او د لذت او د خوند نه ډکه ترکاری کې اوبه واړولې او بیا یې خرواته جوړ کړه او بیا یې وخوړه. چا وې داسې ولې کې نو چې زه خپل نفس نه خوشحالو، نفس له سزا ورکوم. د دې خبرې تذکرات چا یو داسې بزرگ سره وکړو چې هغه عالم او فقيه و. هغه عالم فقيه ورته وفرمایل کچري د سره علم وې نو د به داسې نه وې کړي، دا ترکاری و د خراب کړي نه وې، د به دغه د خوند او د لذت نه ډکه ذایقه‌دار خوراک د به کړی وې. د بدن هر رګ نه به د الله رب العالمین شکر ادا شوی وي. نو لہذا هر یو نعمت په دې نیت باندې خوړل چې زه په دې باندې د الله تبارک وتعالى شکر ادا کوم او د دې نعمت په ذریعہ باندې زما وجود ته قوت او طاقت حاصل شي چې د الله عبادت پیو کوم، نو دا باعث اجر او ثواب دی. یو دا چې دا نعمت وخوړل شي میوه، او دویم حکم په دې آیت مبارکه کې دا دی چې وآتو حقه او ورکوي حق د الله یوم حصادی په وخت د شو کول داږي چې کله میوه او شو کوي الله جل شانه په هر صورت کې چې هغه میوه درکې مال او دولت درکې په هر صورت کې وي، د نقدې په صورت کې وي، د کاروبار په صورت کې وي، د اجناس په صورت کې وي، د غلې په صورت کې وي، د میوه په صورت کې وي، چې په هر صورت کې مال درته حاصل شي. وآتو حقه د الله حق یعنی فرضي زکات دا به وباسي، نفلی صدقه دا به وباسي. ځکه چې په کم مال کې د زکات مال شامل شي او زکات اون باسل شي نو هغه ټول مال د حدیث پاک پرو سره هغه هلاک کیږي، هغه باندې زوال راځي، هغه کې به برکتی او نحوست راشي، برکت او خیر ته ختم شي. نو لہذا وآتو حقه ورکوا حق د الله چې کوم په دې مال کې دی یوم حصادی پرز د شو کول دا غي کې. لومبي حکم دا چې میوه دا بخوري فصل نعمت چې کوم الله پاک درکې هغه نه به استفاده کې، او دا سینه چې د الله تبارک وتعالى نعمتونه درکړي وي او هغه خوري نه استعمالي نه، ستاسو د مرګ نه بعد رسو راتلون کې خلق پاغي باندې عيش او عشرت کوي، په حلال لګي په حرام لګي، په خپل ژوند به خوراک خلباس خکور خسورلي خنخ اعلی دا استعمالول پکار دی. دی وجنا یو کس یو بزرگ ته وی چې حضرت تاسو دومره قیمتي لباس اچولې دی نو الله ولا خلق دونه قیمتي لباس او دونه قیمتي زیب او زینت نه کوي. هغه ته فرمایي چې تاسو سره دونه ډیر مال او دولت دی داغي باوجود داسې خیرن او ناپاک ګرځي، او چې څوک ما ته وګوري نو ما ته چې وګوري نو هغه به سوي فیقول الحمدلله، هغه به الحمدلله دله خدای پاک ډیر څور کړی د خپل لباس دی خسورلې دی خجون تیری. او چې کله تا ته وګوري نو فیقول اعطي شيئا لله، اته ته چې وګوري هغه ته د خدای په نامه دله صدقه ورکړه. د قران کریم حکم داده و اما بنعمت ربک فحدث، د خپل د رب نعمت ذکر کو هغه بیانوا. مفسرین کرام لیکلي دي چې د الله تبارک وتعالى د نعمت اظهار کول پکار دی. رب کائنات چاته نعمت ورکړي وي، مال او دولت ورکړي وي، نو خل لباس خ خوراک خسورلی او خپل ژوند پاکیزه ژوند دا د الله تبارک وتعالى د نعمتونو اظهار دی، د ناشکری نه ځان ساتل دی. او تکبر او اسراف هغه ته وی چې هغه حق ټوکرو کړی شي او د الله مخلوق ته د الله بندگانو ته سپک نظر باندې وکتل شي. نبی اسلام ته پوښتنه شو تکبر دی ته وی چې موږ اعلی لباس استعمال د الله محبوب پیغمبر فرماینا اعلی لباس استعمال اول تکبر نه، تکبر دی ته وی چې حق خبره ټوکرو کی او د الله بندگانو ته حقارت په نظر باندې سپک نظر باندې وکتل شي. نو الله جل شانو فرمایل چې واتو حقه یوم حصادی، چې کوم مال له دغه حق ادا کا. د مال حق داده چې خپل صحیح طریقې سره استعمال کی، په خوراک کې خلباس کې خسورلی کې اعلی خپل ژوند تیر کی. او دویم چې کوم زکات در باندې کیږي زکات په کامل طریقې سره ادا کی. او دریم ولا تسرفوا، اسراف باندې کی. اسراف دی ته وی چې خپل ضرورت نه زائد خپل خوراک لباس
سوارلې کور دینه ما سوا ادا سي زی کی چاغه ال ضرورت نوي ما سي ضایع کیږي پاغه سره نو دا اسراف ته چې کم سیز یو سیز باندې گزاره کیږي سړی دوه لسو ساتلی شي او ساتي واخلي دا سیز چې پاغه کې انسان ضرورت داغه نه بغیر هم په خپل طریقې سره سہولت سره پوره کیږي نو دا اسراف انه لا يحب المسرفين الله جل شانه اسراف کون کې خلق سره محبت نه کوي نو درې حکمونه په دې آیت مبارکه کې فرمایل یو دا چې دا الله نعمت چې کم درکړي هغه خوري او دویم دا چې پاغه کې د الله چې کم حق در باندې دی هغه ادا کوي او دریم دا چې اسراف نزان ساتي ځکه ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین اسراف کون کې خلق دا د شیطان رونه دي خو اسراف هغه د مال وی خو اسراف هغه د دولت خو اسراف هغه د وخت وی خو اسراف هغه د عمر وی د هر شی اسراف چې دی دا ظلم دی دین اجتناب کول پکار دی دا الله تبارک وتعالى امانت دی کدا مال دی کاغه دولت دی کاغه صحت دی کاغه وخت دی هر یو شی د الله تبارک وتعالى طرف نه امانت دی نو دا گن گن کې چون چون کې ډېر په حکمت او ډېر په طریقې سره چرول پکار